دي دغه ډېر زیات فوکس کو به حیثیت مسلمان دا زموږ فرض جوړیږي. نو زه د نن د کانګو په حواله باندې یا د وبایي مرض په حواله باندې د قرآن او د حدیث کوم تعلیمات دي په دا کې موږ سره رانمایي غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرض چې دی هغه پر دوه قسمه. یو هغه مرض لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې هغه کې د پیلاو خطرې هغه ته زموږ په ژبه لازمي ورته وایي. یو دی متعدي مرض چې هغه ترانسفریږي و بل چاته وایرس ترانسفر سي منتقله سي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دواړه موږ ته تعلیم او تربیت راکړي. ولې نبی علیه السلام چې هغه تر ګور زموږ بهترینه ټاپ ډاکټر وکنه هر څه ډایرکټلی الله پاک ورشوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ولا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر فر من المجزوم فرارك من الاسد او تفر من الاسد. وای دا نه جوړی چې دا د یو چا څخه بل چاته نه منتقله کیږي. بیا زموږ خلک د سفر په میاشته کې پریشانی بولي چې په دا کې دوستي او رښتیا مه کوئ دا یو شی نسته. او په اخر کې نبی علیه السلام ویل ول دغه پلانکۍ بیماري څخه هغه ته جزام مجزوم وای. د دې څخه دومره لري ځای لکه تاسو چې د شر څخه ځان ساتي. ماشاءالله. نو دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ورشول انسانانو ته او خپل امت ته چې کم متعدي مرضونه دي د هغه څخه تاسو ځان ګوري هغه یقینا ترانسفریږي د هغه وایرس منتقله کیږي. البته د هغه باوجود چې تاسو کم لازمي اسباب اختیار کړئ د هغه بعد بیا پر خدای باندې توکل وکړئ. ماشاءالله. د دې مثال چې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو قبیله رااله بنو ثقیف هغه پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړي بیعت یې کوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر خلک راول په یو باندې نبی علیه السلام خبر سلو چې هغه چې دی په دغه وبایي مرض کې مبتلا دي. نبی علیه السلام د آیه زګای څخه الله تعالی ورواستوي چې پلان کې ته وایاست چې ستا بیعت بس مشترا ورسېدی تا بیعت وکړي تا بیعت پوره سو ته مرزه ولی هغه ته چې په کومه بیماری کې مبتلا هغه بدلته چې دا کم ناست کسان دي هغه به متاثر شي. دا نبی علیه السلام مشتدا تعلیم راکړي چې دا کمی متعدي امراض دي وبایي امراض دي په دې کې د دې منتقله ده دا بالکل د اسلام مطابق دي او د دې څخه ځان ساتل دا بالکل د اسلام پر وړاندې دي. دغه رنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی مشتدا تربیت هم راکړي چې ول تاسو به داسې نه کوئ چې اوس کوم سړی په دې مرض کې مبتلا دي دا هغه تاسو نفرت هم شروع کړي. ګس لګرانن چې زموږ پروګرام دی دا که یو سړی مبتلا یا هغه د زموږ پروګرام ګوري خو ډیر مایوس شو. حالانکه د مسلمان یو حق دی چې وعیادت المریض د مریض عیادت وکړي. اوس د خپل مریض دی لیکن موږ د ته نه رسو د تم ټینشن واچو پریشان مې کی. لیکن د دې په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی بلکې په خپل نبی علیه السلام د عمل کړی دی چې یو دارنګه مریض چې هغه ته موږ مجزوم وایو جزام وایو هغه تر لاس ونی وي هغه راوړي خپل پلیټ خپل کاسه کې د ځان سره شریک کی ورته ویل ول کل ثقه بالله وتوکلا علی الله ول پر خدای باندې توکل وکړه پر خدای باور وکړه خوراک وکړه. نبی علیه السلام په هغه پلیټ کې خوراک کوي هغه هم کوي. دا هغه وخت چې کم سیول ډیسټنس یا کم لازمی قواعد دا غو خیال نبی علیه السلام ساتي داغه باوجود ول دا منتقله ده چې دا د الله په لاس کې. اوس ډاکټر صاحب خبره ده اوس داغه مرض دی دوه کسان به هغه وایره دا غوښه خو مام راخسته ولا تام راخسته او ما پر لاسم وینه پاتس او ستا پر لاسم پاتس لیکن یو مریض سی بل نسی مریض. مطلب دا دی چې اصل مرض چې د الله نه خوښه نسی کېدی لیکن اسباب اختیارول د هم د اسلام حصہ. ماشاءالله. دغه د شریعت روناول. ماشاءالله.